بسم الله الرحمن الرحیم. یو کس تپوس کوي چې د شعبان نصف لسمه او د رجب 20 د دې په شریعت کې د دې 2 ورځو شپو څه حیثیت دی. د رجب چې کوم 20 دی دا غي خو هیڅ قسم ته خاص عمل په شریعت کې نه دی راغلی، نه قرآن پاک کې، نه حدیث کې، نه د صحابو نه د اسلافونو. عام چې څنګه مومن وخت یې نوافل، ذکر الله، مزونه، دا چې عام ورځو کې کوم دي په ماغرس کې دي. د 27 رجب خاص عمل نشته. دویم دا شب برات چې وته وایي 15 د شعبان، د دې د شپې فضایل په احادیثو کې راځي. تقریبا 10 صحابه کرامونه احادیث د فضیلت راځي، اگر کپاغه کې ضعاف روایت شته لیکن فضیلت یې شته. او هغه هم دغه فضیلت دی چې په دې شپه باندې الله جل شانه یاد کې نفل مزنو کې خاص اهتمام کې د نور ورځو په نسبت باندې، نو الله جل شانه هغه په ډیر سبانه قبلې. بهر حال د 15 د شعبان شپه رونول د دې فضایل شته. او د روزي نیو تذکرہ چې کوم نه یو روایت کې راځي، بعض حضرات نفي کوي او که چاونی ونو ټول شعبان کې روزي شته، تر 27 شعبان پورې د شو قدر د میاشت دی پورې روزي شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم په شعبان کې روزي نیولې، روزي نیوي شي پدې. یو کس تاسو کړه دې چې آیا په دنیا کې داسې جرم شته چې داغه کفارنی، حالانکه د مکی مشرکینو بوتانو پرستش کولو او چې اسلام راوړ نو ګناهونه معاف شول. نه، یو ګناه هم داسې نشته دی چې هغه وینځل کېږي په دنیا کې، نه او ختمیږي نه. هر یو ګناه د هغې د ختمېدو طریقې خدای پاک ذکر کړي دي او راوستي دي تر کفر او شرک پورې. کفر او شرک چې کله سړی مسلمانېږي نو هغه کفر غونې غټه ګناه معاف شي. بس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے ان الاسلام یهدم ما کان قبله. اسلام لانے کے بعد، اسلام لانے سے پہلے جتنی گناہ ہیں انسان کے اعمال نامے میں درج ہے وہ ساری کی ساری گر جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. یهدم اسلام راړو سره غټور گناهونه هغه امارتونه رو غورځيږي بس. لیکن طریقه دا هر یو گناه چې معاف کیږي، طریقه چې کله مسلمانې گناه دا وشو توبه وباسه، توبه سره معاف کیږي. که توبه نو باسي او کبایر دې کړي دي نو دا جمع کیږي چې سره مړ شي نو دا ګناهونه و سره لاړ شي. اوس به دغه ګناهونه په ورځ د قیامت تل کېږي. او که یو سړی کافر او مشرک ته اسلام نه راوړي نو بیا ګناه دغسې نه معاف کیږي. بل تپوس یې کړی دی چې ان الله لا یغفر ان یشرک به. د دې آیت کریمه وضاحت څه دی؟ د دې مطلب دا دی چې الله جل شانه د شرک نه علاوه ټول ګناهونه بخي، شرک نه بخي. یعنی مطلب دا دی چې د خدای خوښه شي نو ټول ګناهونه بخي. لیکن شرک او کفر داسې شی دی چې هغه الله جل شانه چې کوم یو کافر دی هغه خدای نه بخي. دا سند سره پخه او یقیني خبره ده. اسې عام ګناهونه په توبې سره معاف کیږي او چې الله غواړي معافي. کله انسان یو داسې عمل وکړي چې هغه د په نظر کې او د خلکو په نظر کې ډېر معمولی، لیکن په هغه عمل باندې دنه الله جل شانه دومره راضي شي چې د هغه ګناهونه ټول ورسره معاف کړي. یو کس وایي چې ما سره 2 لک روپۍ دي او نور هیڅ هم نشته، په دې باندې څومره زکات راځي؟ 50,000 روپۍ زکات پرې راځي په 2 لکو. یو کس وایي چې زکات ورکولو کې که چېرې دکاندار سره داسې غیر معیاري سامان وي چې هغه څوک اخلي نه، هغې باندې به زکات راځي. او که نه، په هر یو څیز باندې زکات دی، هغه به په حساب کې راولي، خو د هغه وخت ریټ به معلومې. بس یو کس وایي چې زه کله غسلخانې ته لاړ شم او دسمات یې وکړم نو د هغې نه پس ټیشو پیپر سره ځان صفا کړم او بیا د هغې نه پس په اوبو سره هم بولو ځای ووینځم، آیا زما دا طریقه ټیک ده او که غلط ده؟ دا ټیک ده. ټیشو پیپر سره چې ځان صفا کې دې دپاره چې ساسکې ماسکې د بولو نه راځي، او بل لویو بولو ځای صفا کې نو هغې سره نجاست کم شي. اوس چې اوبه استعمالې نو اوبو باندې کمې لګي او پاکیت او صفایي ښه راځي، طریقه دې ټیک ده. یو کس وایي چې د سرو زرو غاښ چا لګولی وي
یو زنانه د هغې لګولی دی په هغې سره د هغې اودس او غسل کیږي او که نه که چېرې غاښ داسې وي چې هغه تني لګېدلی دی نښتی دی او دا لرې کیږي نه، نو دا د دې انسان د بدن جز وګرځېدو نو غسل یې وځي، او که تني نه لګېدلی لر کېدی شي نو چې تر څو پورې لر کړی نه نو تر هغې پورې غسل نه وځي. بعضې غاښونه داسې وي چې هغه سړی لر کوي او بیا یې کېږدي، او که تني نښتی نو دا که پردی غاښ هم دی د سرو دی د سپینو دی یا د کاڼي دی نو دې سره غسل وځي ځکه چې دا جز وګرځي. بل تپوس یې کړی چې یو کس د ګواهانو مخکې قرض معاف کړی دی اوس واپس دوباره غواړي واپس یې اخیستلی شي او که نه چې قرض یې معاف کړی دی نو دته بیا په هغې خبرو باندې ټینګ پاتې کېدل پکار دي، او دا یو وعده ده او یو لوز دی، د دې خلاف کول ګناه ده. یو کس تپوس کړی چې د ټولو نه آخري صحابي حضرت انس ابن مالک او ابو طفیل رضی الله عنه. انس ابن مالک رضی الله عنه نه پسمو غالبا ابو طفیل رضی الله عنه یا عامر ابن طفیل رضی الله عنه دی. بل تپوس کړی دی چې ام هانی بی بی څوک وه؟ ام هانی رضی الله عنها صحابیه ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره د ابو طالب صاحب لور ده او د حضرت علی کرم الله وجهه خور ده. بل تپوس کړی دی چې هنده څوک وه؟ هنده د ابو سفیان بیبی وه او دا رستو مسلمانه شوې ده، او دا چې کوم دی نو هغه زنانه وه چې د احد په جنگ په دوران کې دا په شرک او کفر حالت کې وه، او حضرت حمزه رضی الله عنه د دې په اشارې سره قتل شوی او شهید شوی او بیا دې سینه سیرلی وه او د هغه زیګرې رایستی او هغه یې په خوله کې چقولی و د تاونه، ځکه چې حضرت حمزه رضی الله عنه د دې پلار هغه وجلی و په بدر کې، نو د هغې د وجې نه دا بیا مسلمانه شو. بل تپوس یې کړی دی چې سړی په قاعده باندې کېناستو او عبده رسول نه پس اودس د مات شو، بیا به څه کوي؟ آیا مز مات شو او که دوباره به کوي؟ مز به دوباره کوي، بیا به اودس وکړي، مز به وکړي. یو کس تپوس کړی دی چې څه ورځې مخکې حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم یو نکاح کړي و، په نکاح کې مولانا صاحب کجوري په لاس کې واغشتې، په خلکو یې وویشتې. بعضې خلکو ووی چې دا د رزق بې حرمتي ده په سوشل میډیا باندې. آیا دا خبره درسته ده؟ نه، غلطه ده. د رزق بې حرمتي نه ده، هغه ځای کې ویشتل نه دي پکار چې کوم ځای کې د هغې کجورو په ځمکه باندې د پرېوتو خطره وه او یقینا پروزي او بیا په خاورو کې ککړېږي او بیا څوک نه خوري، او که ځای پاک او صاف وي دا ویشتل ثابت دی. امام طحاوي رحمه الله په شرح معانی الاثار کې په دې باندې مستقل باب جوړ کړی. بل کس وایي چې ضعیف حدیث څه ته ویلی کېږي؟ د دې اصطلاح تعلق د عوامو سره نه دی. ضعیف هغې ته وایي چې په هغې کې راوي ضعیف راشي، او راوي ضعیف څه ته وایي؟ مثلا متهم بالکذب وي وغیره وغیره، خو په دې باندې عوام نه پوهېږي. د دې باقاعده درس کې کېناستل او لوستل دا ضروري دی، هله پې سړی پوهېږي. یو کس وایي چې قرآن پاک ویلو کې ژبه نښلي نو په دې باندې ګناه خو نشته، که دا قصدن سړی کوي او هغې سره تلفظ خطا کېږي او غلطېږي نو بیا ګناهګار دی، او که نه په ژبه باندې تړتړی دی داسې کېږي نو دی ګناهګار نه دی، ځکه چې دا د وس خبره نه ده. بل تپوس یې کړی دی چې د اذان په وخت کې د اذان جواب ورکول پکار دي. که چېرې جواب ورکو نو څنګه به ورکو؟ ځان جواب په دوه قسمه دی. یو دا دی چې هغې ته عملي جواب وایي. عملي جواب دا دی چې څنګه اذان شروع شو نو ته پاسه خپل کارونه چې څه دي هغه پرېږده او د مونځ په تیارۍ کې لګیا شه. که تا ته د بیت الخلا د تلو ضرورت وي نو هلته لاړ شه، استنجا وکړه، بیا چاردام وکړه، او که تا ته صرف د چاردام ضرورت وي چاردام وکړه. یعنی د اذان نه پس حی علی الصلاح حی علی الفلاح اواز چې ولګېدو نو هغې نه پس خپل ضروریات پرېږده او فوراً د مونځ په تیاري کې لګیا شه. دا جواب واجب دی د اذان، دې ته هم جواب وایي. یعنی داعی مؤذن
چې تا ته وی حی علی الصلاة نو هغه ته رابلي چې راشه مونځ ته راشه، نو ته به جواب څنګه ورکې؟ ته به روان شي. دا واجب دی. دویم جواب چې هغه سنت دی، باعث د اجر و ثواب دی او ګناه نشته دی، هغه جواب دی چې مؤذن کوم کلمات وی نو هغه تم وایه. چې مؤذن وی الله اکبر الله اکبر، نو دغه وخت کې ته څه وایه ما چې هغه چپ شي، نو د دې دوو کلمو په منځ کې چې کوم خاموشي وي په هغې کې ته هغه وایه الله اکبر الله اکبر. حی علی بیا اشهد ان لا اله الا الله چې چپ شو نو تم وایه اشهد ان لا اله الا الله. دغسې اشهد ان محمد رسول الله. حی علی الصلاة سره حی علی الصلاة، حی علی الفلاح سره حی علی الفلاح، بیا الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. البته بعض حضرات و صحابه لکه حضرت معاویه رضی الله عنه او بعض نور حضرات دا غینا دا حی علی الصلاة او حی علی الفلاح په وخت کې لا حول ولا قوة الا بالله هم مروی، نو چې څوک دا ووایي نو دا هم جایز ده، او چې حی علی الصلاة بعینه ووایي دا هم جایز ده. یو کس تپوس کوي چې د الله نومونه دي په دې کې کوم یو نوم افضل تلفظ یې څنګه دی؟ یو یې لیکلي دی حبیش، چې زه څنګه ویم دغه تلفظ دی حبیش، او دویم یې لیکلی جریر، او دریم بریر، او څلورم سوید، او پنځم خونیس، او وی دې سره محمد یا احمد لفظ چې ولګي. نو جریر د صحابي نوم دغه وخت کې زما په ذهن کې شته، حضرت جریر ابن عبدالله البجلی رضی الله عنه، او دا نور نومونه د صحابه ما ته یاد نه دي. او بریر چې کوم دی نو دا بریره شته دی، د صحابیي نوم دی، حضرت بریر رضی الله عنها دا وینځه بیا آزاده شوې ده، او صرف بریر نشته دی، بریره د جینۍ نوم شته دی، د الک نوم بریر نه. یو کس تپوس کړی چې بعضې خلکو سره پیسې وي لیکن حج نه کوي، او هغوی وایي چې د بچو ودونه مو دي، او ودونو کې په خپله ضعیفان شي، کمزوري شي یا مړه شي، نو آیا د بچو د ودونه کول فرض دي او که حج فرض دی؟ هغه کول پکار دی. او چې کله د مور او پلار نه حج فاتح شو نو د ده د طرف نه حج بدل فرض دی په اولاد باندې، او که نه کوي نه کو هغه حج بدل د پلار په ځای نو هغه ګناهګاریږي خو نه. نو جواب یې دا دی چې څوک د ودونو د بچو دپاره حج ته نه ځي دا سخت په جهالت کې مبتلا دي. حج چې ونه شي نو ګناهګار د دنیا نه لاړو. تاخیر د حج دا رستو کول رستو سکال په فرض نو سکال تلل پکار دی، ځکه چې تاخیر په صورت کې هیڅ پته نه لګي. او حج داسې عبادت هم نه دی چې هغه ټول کال ته کولی شي، بلکې د هغې دپاره مخصوص ایام دي، مخصوص تاریخ دی، د ذوالحجې په میاشت کې هغه کېږي، د هغې نه علاوه خوا دې خوا نه. او مکه مکرمه کې ځای دی، عرفات، منا، مزدلفه، مسجد حرام، هلته کې حج کېږي، بل ځای کېږي نه. نو ستا ته هېڅ پته نه لګي چې دا موقع ته فوت کې بیا تا ته موقع په لاس راځي و که نه، که در رانله نو ګناهګار د دنیا نه لاړې، ګناه کبیره کې مبتلا شو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا باندې حج فرض شو او دو حج اونکو نو خوښه د ده ده چې دی یهودي مري او که عیسائی مري. یعنی مطلب دا دی چې یهودي او ده کې او په عیسائی او ده کې فرق نشته دی، ځکه چې هغوی هم د بیت الله حج نه کوي او دی هم نه کوي. نو سخته ګناه ده، حج کول پکار دي. د بچو د ودونو دپاره پیسې کې خل او حج نه کول دا جهالت ته ناپوهي ده، دا ختمول پکار دي. الله جل شانه به د بچو ودونو دپاره پیسې پیدا کړي، او په بچو ودونو باندې پیسې ډېرې لګول لا رسم و رواج دی، او حج دا د الله حکم دی، فرض دی. ځکه چې واده دپاره د جینۍ مهر دی. نن سبا په دې روټۍ کې اسراف کول، دومره دیګونه پخول، دومره حلالۍ کول، په داسې شادي حال کې دعوت کول، دا ټول رواجي څیزونه دي. الله جل شانه به دې باره کې تپوس کوي، ځکه دې کې احتیاط پکار دی. دویم تپوس دا کړی دی که دې مور پلار نه حج پاتې شي نو په اولاد باندې د هغوی حج بدل فرض دی که نه. په اولاد باندې هغه وخت فرض دی چې کله دې پلار وصیت کړی وي چې بچو ما باندې حج فرض شوی خو ما حج نه دی کړی،
او دی وصیت سره سره د دومره مال هم پریخي چې په هغې باندې حج ته د هغې په 3 حصه کې تلی شي. نو چې کله دی وفات شي نو د هغې مثلا 2 لک روپۍ وي، د 2 لکو 3 حصه 20 لک روپۍ ده. مثلا په دې 20 لکو باندې حج کېږي، د ویلو چې زما سره مالم شته دی، ما حج نه دی کړی او زما نه پس ته فلان کې حج وکړه او یا ته اهتمام وکړه زما په دې څوک حج ته واستو، نو اوس په اولاد باندې واجب دي چې د دې پلار د حکم پوره کړي. او که دا دواړه خبرې ني، وصیت نه دی کړی یا وصیت کړی دی خو مال نه دی پرېښی یا مال پرېښی دی خو وصیت نه دی کړی، نو دغه وخت کې چې کوم دی نو بیا په اولاد باندې واجب نه ده. لیکن بهتر دا ده که دا اولاد د خپل مور او پلار غاړه خلاصول غواړي او کولی شي نو چې حج د هغې د طرف نه وکړي. یو کس تپوسونه کړي وایي دا د یو څو کسانو تپوسونه دي. یو تپوس یې دا کړی چې طواف د شروع کېدو نه مخکې استقبال څه شی دی؟ استقبال نه مراد استقبال حجر دی، حجر اسود استقبال، یعنی حجر اسود ته به مخکې او دغه وخت کې به نیت وکړي او بیا بسم الله الله اکبر وایي. بل تپوس یې کړی چې طواف په منځ کې جړه څنګه ده؟ نو طواف په منځ کې جړه ښه خبره ده، لیکن په دې جړه نه چې زمانه بچي پاتې شوي دي په هغې پسې جاړې. دا جړه چې یا الله زه څومره ما په تیارو کې وخت تېر کو، ګناهونه رانه شوي دي، تی راته معاف کړي، دا جړه ښه جړه ده. بل تپوس یې کړی دی چې طواف 9 چکره دي، په هر چکر کې که بعضې چکر په اودس کې وشي او بعضې بې اودسه نو دا طواف وشو که نه کېږي، لیکن بهتره دا ده چې دې کې 4 چکر شوي په اودس کې 3 وشل نو بیا کېږي. لیکن بهتروالی دا دی چې په هغه ځای کې هم ته ودرېږې اودس وکې او بیا راشې او د هغه ځای نه طواف شروع کړې چې کوم ځای دې پرېښی. یو کس تپوس کوي چې په چا باندې دم واجب شي په حج کې او دی غریب وي د سره پیسې نه نو بیا به د دې په بدله کې څه کوي؟ نو 3 روژې به نیسي. بل تپوس یې کړی دی چې طواف قدوم څه شی دی؟ طواف قدوم چې کله آفاقي حج ته لاړ شي، آفاقي هغه ته وایي چې د میقات نه بهر پاتې کېږي، لکه موږ میقات نه بهر پاتې کېږو، نو دی چې لاړ شي نو دی اول طواف کوي، دی د طواف قدوم وایي. یا بعض حضرات وایي چې د اول به عمره وکړي، د عمرې طواف، د عمرې سعی، بیا به د هغې نه پس چې کوم دی نو طواف قدوم کوي. دا چې کله حج تمتع وي، دا حج قران وي، او چې حج افراد وي نو اول طواف قدوم دی. قدوم معنا خانه کعبې ته راتلل. طواف قدوم ته راغلې خانه کعبې ته د خپل علاقې نو دې ته ځکه طواف قدوم وي. بل تپوس یې کړی دی چې ملتزم سره یو سړی ودرېږي او دی بل چاته نمبر نه ورکوي، نو دا څنګه دي؟ نو دا خو هر چاته پته ده، شرعي مسله نه ده، هر یو په دې پوهېږي چې داسې کول نه دي پکار چې څنګه ستا حق دی ملتزم سره ودرېدل، نو داسې د بل حق هم دی، نو ته چې ودرېدې بیا بل ته لا ځای ورکه. بل تپوس یې کړی دی چې د عمرې یا حج نه څوک راشي ملک ته واپس او دا خلق د هغه په غاړه کې هار اچوي، دا هار اچول څنګه دي؟ دا رسم و رواج دی، څه مسنون عمل نه دی. مسنون طریقه دا ده چې کله حاجي یا معتمر د حج یا د عمرې نه راشي نو بیا چې څومره مخکې ځایي کسان د علاقې خلق تلی شي ده ته مخې ته، نو چې مخې ته ورته لاړ شي. دا استقبال له حاجي ثابت دی احادیثونه. او بیا چې کله لاړې نو هغه سره ملاوېدل، ملاقات کول چې هغه ته تکلیف نی، سینه یو ځای کول او د هغه نه دعا غشتل، دا مستحب عمل دی چې هغه سره ملاقات وکړې، ځکه چې د خانه کعبې نه راغلی او تازه تازه راغلی دی او بیا د هغه نه دعا واخلي. یو کس وایي چې زما ګیره سپینه ده او زه د دې ګیرې ډېر خدمت کوم او دا صفا ساتم. زما سوال لا دی چې دا کله کله زه ښکلوم نو ښکلولی شم، دا عمل څنګه دی؟ که په دې عقیدت سره یې ښکلی چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی، ښه عمل دی نو ټیک ده، او که نه ستا ته وایې چې زما په دې ګیره کې زه خاص برکات یې ځکه یې ښکلوم، نو دا ښکلولی ټیک نه دي. بل لا ته چې وایې د ګیرې خدمت کوم، نو خدمت نه، د ګیرې صفایي او په ګیره کې منګز کول پکار دي.
دا خدمت پکار دی. ګیره داسې پرېښول نه دي پکار چې بعضې ویښته لوی وي بعضې واړه. ګیره داسې نه ده پکار چې د موټي نه کمه وي، موټی یا د موټي نه زیاته پکار ده. ګیره داسې نه ده پکار چې یو طرف ته او بل طرف ته ویښته لنډ وي، منځ کې اوږده لوی ویښته دي پرېښي، تارونه ځوړند وي، یا یو طرف ته بل طرف ته دي اوږده دي منځ کې لنډ دي، برابرې نه. نو که موټي کې دننه دننه ګیره برابرولی شي نو د ګیر چاپېر اطرافو نه یې ویښته اخله. ګیره کې منګز وا صفای ساته، داسې نه لکه د بعضې خلکو د ګیرې نه پوره جلب جوړ شي، پړی ته جوړ شي، یو د بل له پاسه ویښته او تارونه وړېدلي وي، دی پکې منګز نه وي. دا ټیک نه ده. نو صفایي ساتل پکار دی. یو کس وایي چې د یو سړي پلار وفات شوی دی، په میراث کې 15 لکه روپۍ پرېښي دي، رونه خویند هم د دې سړي شته دی، خو دی میراث نه ورکوي او وایي چې زه زوی ته زکات ورکوم، د دې څه حکم دی؟ میراث نه ورکول لویه ګناه ده. د پلار په مال کې چې د سره څومره رونه خویندې دي هغه ټول شریک دي، د مور ده هغه مور خپل حق کېږي، د رونو خویندو خپل حق کېږي، ټولو ته ورکول پکار دی. او نه ورکول لا غصب دی او الله جل شانو په ورځ د قیامت نه تپوس کوي. بل دا زوی د زکات کې ورکوم، نو زوی ته په زکات کې مال د سره ورکول نشته، مخ خبره ذکر شو، په زوی باندې زکات کېږي نه. او د میراث د زکات سره څه تعلق دی؟ زکات خو بیل شی دی، په خپل مال کې فرض شوی دی. میراث دا د مړي نه وارثانو ته پاتې شوی دی او د وارثانو د خپل برخې په حساب سره هر یو د دې مالک دی، او چې تا ځان ته کړی دی نو پر دې ملکیت دی غصب کړی. یو کس تپوس کړی چې یو عالم وایي کلمه طیبه کې محمد رسول الله، رسول لفظ کې معرف باللام وایي، د دې سره معنا کې فرق راځي. مطلب محمد رسول الله، رسول الله کې الف لام نشتا، محمدن کې الف لام نشتا، رسول الله کې الف لام نشتا، او محمدن مبتدا ده، رسول الله دا خبر ده. په معنا کې که الف لام وسره ولګي نو دومره فرق نه راځي، لیکن ټیک نه ده بغیر الف لام به. یو کس تپوس کړی چې 3 رونه دي او په مشترکه کور کې پاتې کېږي، د ځمکې مالکان دي، د کال محصول پوره کېږي، که چېرې د ځمکې قیمت ولګولی شي نو هر یو کس په دې رونو کې د نصاب مالک دی. آیا دی زکات اغشتی شي او که نه؟ نو چې کله د دی سره ځمکه شته دی او د دی آمدن او حاصل له هغې ځمکې نه راځي، په دی باندې خو زکات فرض نه دی، په دی باندې زکات اله فرض دی چې دا حاصل دومره یي چې دا دی سره ذخیره کېږي او پیسې به سره جمع کېږي او نصاب ته رسي. که چېرې دی هغې کې چې څومره فصل کېږي یا نغد هغه خوري راځي او خوري نو بیا په دی باندې زکات فرض نه دی. لیکن چې کله دی سره دومره مالیت ځمکه پرته ده نو د بل نه زکات نشي غشتی. یو کس تپوس کړی دی که چېرې په خاندان کې غریبانان ډېر وي، مثلا 4-5، نو زه خپل زکات ټولو ته لږ لږ ورکم او که یو کس ته ورکم چې په هغې کې زیات ضرورتمند وي، چې کوم زیات ضرورتمند دی هغه ته ورکم. یو کس تپوس کړی دی مسجد قبلتین باره کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د قبلې د بدلېدو حکم نازل شو، نو دی دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دې موس کې ګرځېدلی او مبارک، چې کوم طرف ته مخ و هغې طرف ته شاکه، نو دا خو امام رستو پاتې شو. نو جواب یې دا دی چې امام خپل ځای ته تللی دی، مقتدیان په خپل ځای باندې ولاړ دي او امام د مقتدیانو نه مخکې تللی دی، لیکن دې تګ را تګ سره مونځ نو مات شوی، ځکه چې دا د الله حکم و د مونځ په منځ کې. دا کوم کارونه چې ویله کېږي چې دا جایز دي، دا ناجایز دي، دا روا دي، دا ناروا دي، دا حلال دي، دا حرام دي، نو دا په دې وجه چې الله جل شانه حلالو ته حلال ویلي او حرامو ته حرام. اوس چې په موس کې ته ګرځې را ګرځې نو دې سره ستا موس فاسدېږي، لیکن هغه د الله په حکم سره وه، د الله رسول کړي دی، نو هغې سره موس کې فرق نه راځي. یو کس تپوس کوي چې کوم ورځ باندې مړی وشي په دغه ورځ باندې خیرات کوي خلک، یا په 3 ورځ باندې کوي، دا جایز دی که نه؟ دا رسم دی، رواج دی. په هغه ورځ باندې خو د مړي د کور والا پخلی کول، خیرات کول، دا بالکل خلاف د سنت په دې لحاظ سره ده چې په هغه خلکو باندې غم دی
او د غم والا خلق دې ته نشي سمیدی چې هغه چا باندې خیرات وخوري. هغې باندې د مړي تجهیز، تکفین، تدفین دا څیزونه واجب دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي شهید شو، حضرت جعفر رضی الله عنه په غزوه موته کې. نو د الله رسول او فرمایل چې د آل جعفر د پاره د جعفر د ټبر او داغه د بچو د پاره خوراک تیار کړي، ځکه چې په هغې باندې صدمه راغلي، د غم راغلی. نو دا عمل ټیک دی چې چا کره مړی وشي د چم گاوند خلق لږ یا ډیر پخلی پوخ کی او د مړي کور ته واستي، او دا عمل غلط دی، خطا دی، خلاف د سنت او خلاف د شرع دی چې په ډومبۍ ورځ باندې یا په درېیمه باندې یا د جمعې شپه یا څلوېښتي دا څوکۍ رواجي څیزونه. یو کس وایي چې جمع په مونځ کې یو یا دوه رکعته تیر شوي، نو بیا ثنا څه وخت ویل پکار دي؟ بس ثنا لاړه، ثنا سنت وه. هغه چې کله تا ړومبي رکعت کې د ثنا نه پس میلاو شي نو اوس ثنا ځای نشته، لیکن که رکعت د نه اولنی فوت شوی یا دوه رکعتونه فوت شوي، نو اوس چې کله ته امام سلام وجر باسي او ته پاسې، نو دا ستا ړومبی رکعت دی، په دې کې به ثنا وی. سبحانک اللهم ووایه، اعوذ بالله بسم الله ووایه. بل تپوس یې کړی دی چې زه درځیم او د خلکو د کپړو نه لږې لږې ټوټې بچ کېږي، هغې نه پوره سوټ نه جوړېږي او ګاز کې هم واپس نه اخلي، غواړي نه زه دا په خپل استعمال کې راوستی شم، یا بل یو ګاک وي د هغه سوټ هغه د هغه د کپړې نه جوړېږي، دا ټوټه زه د هغه په هغې سوټ کې په جامو کې یو ځای کولی شم او که نه دا په خپل استعمال کې راوستی شي، نه بل چاته هبه کې ورکولی شي، او نه بل ګاک ته د هغه په کپړو کې استعمال وشي، ځکه چې د دې مالک بل څوک دی، تا د هغه کپړه راواغېسته د په کپړو کې دی یو ځای کا، دا ته نشي کولی، دا ناجایز دي. که ته وایې چې هغه یې نه غواړي، نو هغه خو ځکه نه غواړي چې هغه سوټ جوړول دپاره راوړي وه، لیکن ته هغه ته ووایه چې وروره دا د کپړې وي جوړې مې کړي او دا د هغې نه کپړه سیوا شوي ده، دا واله ګوتۍ کې ورسره واچوه، پلاسټک کې د هغه په هغې سوټ کې بنده که چې څه دې خوښوي هغه ورسره کوه، یا دا طریقه کو چې څه وخت ته اډر اخلي د ګاک نه، نو هغه ته وایه چې ستا په دې جوړه کې که چېرته ټوټه پاتې شي، ټوکې پاتې شو، پیس پاتې شو، نو هغې سره څه وکړم؟ هغه راته وایي چې ستا خوښه ده چې څه ورسره کوې، اوس چې کوم ځای کې استعمالوي نو استعمالولی شي.